کې راته وایم چې د الله نه یاره پکار ده مړه د انسان بس یاره د چوچو کا مربع چې خبره کوله چې زما په وجه به و زما به راځي وزیر اعظم بل وی زما به راځي یو خالي کاغذ ورته راغی په خالي کاغذو کې دستخط او د دې ټولو نه تاسو وکړه چې دا بریتونه تاولو ورته د چا په خو وزیر اعظم راغی ای ټټوانو تاسو نه څوک تاسو کوي تاسو خو د کرایي ټټوان یې چې راته وایي چې موږ څه وایو وشي خبر به د امریکې نه راځي چې هغه ورته څه وایي دوی به هغه کوي دا ټول د هغې ایجنټان دي چې هغه ورته څه فارموله رالیږي په تا او په ما نه دي د هغې په فارموله چلېږي پوه شئ نن ګران وزیر اعظم څه کولی شي آی ایم ایف نه به تپوس کوي ایم ایف څوک دی دا بمبئی بچے قبل تلو عمران خان وہی لگے محفل لڑو مو ہوئی ہمارے تو سب کچھ گروی رکھ دیا اور چیدی لڑل وہی مٹھایا نہیں تقسیم کے جی مبارک ہو آئی ایم ایف نے ہمیں قرضہ دینے کے لیے ایگری ہو گئے تاسو نالت لیو تو نالت کی پتہ ظالمانو په 22% سود باندې چې مخکې سودا اوسم سوکل خدای مغرق او تباہ کا او خدای هغه جهنم زیګه چې کم هغه منافقینو ته ورکی باغې کې خدای ورلټ امیر ریاست خو جی بنوم باندې دی کنه جی بنوم باندې دی کنه د نظام خبره ماته استارزو کې نظام خبره سوکای کنه جی نو داغم ټکانه بسی دا ټک جیل هغه کم یو پنو فټ ځای کې به ورچی نظام باندې چیړي کوار څه کوم مونږ 10 کوه پټکی وګی د پرېدا تبلیغ هم کوه عمر ولمزه او نظام باندې چیړي نظام د چا بچلېږي وای سبحان صدر بوش هغه ټیم بوش صدر وي پملا ولا ټاپ ورګي چې ځکه کامیاب شوې د دې مونږ دی وای وای لاړو کامیاب شو دا هغه چټوان دي او چې کوسول امراشي نو ورته وای دا څه کار دی تاسو چې نه چایې ورچې دا غینه تاسو کې نو وټ زمانہ لې او تاسو په دا غنه کې نو اورا وټ چې ته زمانہ لې به تاسو هم زمانہ کې بیا به دا غنه تاسو نه کې د څه جمهوریت دی هغه ستا د کور لونډي ده چې ته څه وایې جمهوریت دی او آیین دی او قانون دی او چې کله ستا مرضي نه قانون شته نه جمهوریت شته او هېڅ هم نشته مولانا صاحب الیکشن دی لیټ کو آئین په مطابق نه بیروزه کېدل نه دننه کېدل پکار دي نو دا خو ملک تبعی طرف ته روان دي باره کې تاسو ویل غواړئ نگران وزیر اعظم دې ټایم کې ناست دی حکومت داسې کار دی که نه جي چې مخکې چیف جسټس لاړومبی چې کومې اسمبلی نه د کیپیو د پنجاب ماتې شو ها جي نو څه به وي چې په د آئین مطابق به الیکشن کېږي پکار دی چې په هغې دا کم کسان چې په ګورنمنټ کرل په هغې ارټیکل 6 لګېدلی وي ها جي ولګېده پې نه لګي ولې هغه وایي چې زما د چیف جسټس فیصله مؤثره نه ده خو د ایډیشنل سیشن جج چې کوم دی د هغه مؤثره ده ځکه چې هغه په 30 منټ کې 35 صفحې فیصله لیکي او بیا چېرته تختی دا د خوش قسمتۍ خبره پخوا به جج فیصله وکړه نو غل به تښتېدو اوس یې فیصله جج وکړه نو جج وتښتېدو او غل دلته ناست عجیبه غوندې غلا ده یا الټا نظام امیر صاحب خپل مطالبه چې تاسو کوم د بجلی حواله سره د بیلونه ډیر زیات راغلي دي نو تاسو مطالبه دي چې څومره پرسنټ پورته کیږي دا زموږ غړومبه دا مطالبه ده چې د آی پی پیز چې کوم معاهده شوې ده چې د غلو او ډاکوانو په جیب کې مفت کمیشن روان دي د آی پی پیز مطالبه مونږ سخت مونږ اگینست یو خلاف یو ټول قوم او ټول د درخواست دي چې په یو اواز شي او د آی پی پیز چې کله دا معاهده ختم شوه ستا به دا 2-3 روپے یونټ شي بیا بس بسم الله الرحمن الرحیم مشرانو بیا سه په ډېره ښایسته خبرې وکړې نو زه خو پیله دا یم چې دا کم ظالمانه ټکسونه په موږ لګېدلي دي که نه آیا دا شیزونه موږ ته د بار نه راځي زموږ خپل پیداوار د ګیس موږ د کیپیکې نه پیدا کېږي پټرول دلته نه دي په موږ دا ظالمانه ټکسونه بیا لږي ولي تاسو دلته نه تیل راوځي ګیس دلته نه راوځي آی ایم ایف سره خبرې روانې دي جي آی ایم ایف په موږ باندې هسې بېسه ټکسونه لګوي دا د بل وایي ریلیف درکو پړدا څنګه تاسو خبرو که چې 48 غنټو کې ریلیف نو هغه ریلیف باندې موږ څه کوو چې بغیر راته پټرول نور څه واکړي نو موږ ته د انصاف د کم ځای نه میلاو شو موږ ته د ټکسونه د کم ځای نه کم شو خو چې که هلته یې راله راکړو ویلي دي که نه صرف خبر جاري شوی نور په خیر خدمت دی بیلونه نه اخرنۍ ورځ و بیلونه جمع شو دا خبره وکړه ریلیف خبره روانه شوه پټرول یې بېګا چې دی په 12 بجې جي پهله نوټیفیکیشن وشو وایي یې جھوټ ہے
پهلې ووایي یې جوټ چې 12 بجې شوې نو مکه پیسې وې چې سیوا شوې وې نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل پیداوار دی چې تاسو دلته کې سیس پیدا شي نو موږ بار لیږو نو بار یې ولې لیږي چې تاسو خپل پیله پاکستان خو پوره کې که نه په موږ باندې ظلم جبر روان دی په موږ باندې تشدد روان دی او چې موږ روزو موږ خپل عین او قانون په حق کې روزو نو وروره موږ به د لاسونو نه ونیسي او دننه به مو کې ولې دا ستاسو د پلار جاګیر دی یو هغه بل ته وایم چې کله په حکومت کې دلته کې عمران خان ناستو نو په خېټه پورې په یو ورځ خښته وتړله نو وایي ظلم روان دی چې پټرول ګران شو هغه ټیم کې پټرول څه و نن څه دي چې بیا پټرول ګران شو نو د ډرامې جوړولې په سایکل باندې و تو شرمېږي لوت لعنت شه په تا باندې ته راځې ته په اسمبلې کې بیا کښېنې ته مونږ له خبرې کې ته وایې چې زه به نوخار سمګم تا به نوخار کې څه وکړل دا په مونږ د ظلمونو ناروا ستا غرور په هغې کې دی وابډه کې دی دا ټول ظلم دغه د لاسه روان دی دا ټول د دوی خپل تو مې دننه رواني سوځېږو پکې مونږ د غریب عوام مونږ په کالونۍ کې بجلی لاړه شي ورسره چې دی نو ګیس هم لاړ شي بیا صاحب وختي ووایي یو کس ورته ناست دی دواړه والونه ښکته کړي شی ختم شي نو ګورئ دا ظلم په مونږ باندې بند کړئ مونږ دا ظلم نه برداشت کوو او مونږ به په دې باندې تر کومه پورې چې احتجاج جاري وي مونږ به جاري ساتو چې دا ظلم مونږ نه ختم شي مونږ به هلته په آرام کورونو کې کښېنو او نه بیلونه ورکوو دا بیلونه به مونږ سوځو چې تر څو پورې دا ټکسونه دا ناروا ظلم په مونږ باندې ختم شوی نه دی دا بیلونه میلونه هېڅوک هم جمع او د څه لپاره احتجاج دی د دې نظام دپاره احتجاج دی چې دا صحیح نظام راشي بهي دوستانو مشرانو که موږ وایو چې بهي د مدینې ریاست جوړ شي نو د مدینې ریاست چې لومبې 13 سال محنت و په مکه مکرمه کې او بیا 10 سال په مدینه منوره کې محنت و دا په یو منټ کې او په یو ګنټه کې نه جوړېږي د هغې 23 سال محنت پې چا کړی خاتم النبیین کړی پاکای نامدار کړی وجه کائنات کړی چې د کائنات ته د چا دپاره د چا د برکت وجود میلاو شوی دی حاجي اوس خو مونږ د به تابعینو د اولیاء کرامو د خپل خاورې هم نه یو هغې ته مونږ نه رسو اوس زموږ دپاره به څونه محنت ضرورت دي نو باید دوستانو مشرانو چې څنګه الله پاک فرمایي چې کو انفسکم واهلیکم نارا چې خپل ځان او خپل اهل عیال د جهنم د اور نه بچ کړي نو باید دوستانو مشرانو د آخرت هم د خبره ده او دا د دنیا لپاره هم ده صرف د آخرت لپاره نه ده د دنیا لپاره هم ده څنګه چې لا اله الا الله د یقینونو تبدیلي ده او د لا اله الا الله څه دی چې د الله نه کېدو یقین دا زموږ په زړونو کې راشي دا نن دا ملګري چې راوځي د څه لپاره راوځي حاجي اوس الله پاک وایي چې په ځان باندې او خپل ځان او خپل اهل عیال د جهنم د اور نه بچ نو به یو خو به جهنم هلته وي الله دې موږ ټول وساتي مسلمانان او غیرو ته هم الله د اسلام دعوت او هدایت نصیب کړي او بیا چې دلته وي نو دا هم د جهنم یو دروازې راته کولاو کړې ده که نه خو د دې ذریعه څوک دي دا موجوده نظام دی باید دوستانو مشرانو 80 کاله زموږ د ملک په 80 کاله کې په دا څونه محنتونه چې وشو څه وشو حاجي څه چې خپل ځان او خپل بچي او خپل تجربه ډکول او بار سویس بینکونو ته او انګلند ته رسول زما او استاد بچي د پاره ګوره سوچ نه کوي څه وایي